عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک کو فرمایل انکم تحشرون حفاتا عراتا غرلا تاسو حشر چکیږي په ورځ د قیامت باندې تاسو د حشر میدان ته ځو جمع کیږي نو حفاتا خیال بخبي عراتا بدن خالی کپڑا نشتا غرلا پتا سی حالت کې چې معصوم پیدا شي ناسنتا د حشر میدان ته رواني په بدن کپڑا نشتا په خپو پیزار نشتا او د حشر میدان ته جمع کیږي جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک چې دا فرمایل عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیا تاسو کو دا الله پیغمبر په بدن باندې کپڑا نه او نارینه او زنانا دا په یو میدان کې راجم شوي دا الله پیغمبر د دوی نظر به د یو بل په بدن باندې نه پریوي جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک تو فرمایل لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی ہر سړی په داسې حالت او کیفیت کې چې دی به د بل کس نه بے پروايي د د نظر دا به د خپل بدن او د خپل فکر پورې محدود پاتې شي د خپل نږدې ملګریم په نظر باندې ناراضي او هر سړی به د غم او د فکر په خولو کې ډوبي د چا د سر د پاسه به تیری شوي څوک په د خپل خله او څوک د خپل سینې او څوک د خپل نامو د کندو پورې د به د غم او د فکر په خولو کې ډوب پروت د د بدا سوچ او فکر هم ناراضي چې زما په بدن کپڑا شته کنا د دین علاوه چې د بل بدن ته سوچ راشي دی به د خپل بدن هم نه خبري نو داسې د وحشت او دهشت او د غم او د فکر نه ډک ورځ ده او په دغه ورځ باندې د دغه نیکو اعمالو نتیجه ده الله رب العالمین فرمایي چې دغه نیک بندگان په ورځ د قیامت په دغه تکلیفونو او مصیبتونو کې په کوم حالت کې وي الله پاک فرمایي دا به د نعمتونو په خوشحالو کې دی به د الله رب العالمین له جانبه چې کومه خوشاله میلاو شوی باغې کې به بے پروايي تعرف فی وجوههم نظرة النعیم الله فرمایي د دوی په دې مخونو کې با د نعمتونو هغه تازگی ته پیژنې هغه اطمینان او خوشحالي به ته پیژنې اوس دا اطمینان او خوشحالي ولې میلاو شو په دنیا کې نیک اعمال کړی دي دا الله رب العالمین بندگی کړی دا نو زما استاد نیک اعمال دا د دنیا دا د قبر او د برزخ او دا د حشر په میدان کې زما استاد لپاره د خوشاله او د عزت باعث ګرځي اومدغه نیکو اعمالو نتیجه ده چې الله رب العالمین قران کریم کې فرمایي ترى المؤمنین والمؤمنات الله پاک فرمایي تب مؤمنان سړي او زنانا دا به ویني اورز د قیامت يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم د دوی سره به د ایمان رڼا او نور موجودي د دوی نه خي طرف ته وي د دوی نه وړاندې وي دا به دې لپاره د رڼا کار کوي او فرمایي بشراکم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم خوشخبری ورته بیانېږي د جنتونو زیری به ورته بیانېږي د همیشه جون زیری به بیانېږي د لوی کامیابی زیری به بیانېږي دا وله دا د ایمان په دولت او د نیکو اعمالو په دولت مالا مال خلق دي دوی له الله پاک یو امتیازي شان ورکړي دوی سره به یو نور او رڼای عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د دې مؤمنانو د دې صلحاو د نیکانو خلقو د نور او رڼا دا د حشر په میدان دا به د نیکو اعمالو په مقدار باندې د چا سره به دومره زیات رڼای لکه د غر برابر ولی د نیک اعمال زیات دي
د چا سره برنای د کجوري د ونه برابر د په دغه مقدار باندې اعمال دي د چا سره برنای د جسم برابر د نیک اعمال دومره دي او د چا سره دومره رڼا ده چې دته په خپل خپیخ کار کیږي چې دا قدم په کم ځای کېدم او دا د حشر میدان د غتیرو کې زه په اسانتیا باندې لاړ شم او عبد الله رضی الله عنه فرمایي د باز مؤمنانو سره بلګ غوندې رڼای په دې غټه بوته کې بوله الله پاک رڼا پیدا کی او کله بدادل رڼا ور کوي کله به بنديږي کله به رڼا ور کوي او کله به بنديږي او دا د حشر په تیرو کې به د خلک نجات مومي او کامیابی ته وځي اوس دا دغه نیکو اعمالو نتیجه ده چې تاسو یو امتیازي شان میلاو دي دغه نور تاسو میلاو شوی دی او دغه نور دا د ایمان او د نیکو اعمالو په بنیاد میلاو شي ځکه د حشر په میدان کې خو به کافران هم موجودي د حشر په میدان کې خو به منافقان هم موجودي او دغه کافران او منافقان د مؤمنانو په دې رڼا پس روان دي ولې په دې رڼا باندې لار معلومه ول دي دا د مؤمن سره ده د کافر او د منافق سره نشتا دویم دغه نور او رڼا دا د جنتی کې دو د پاره برهان او دلیل دی دغه رڼا چې چاته حاصل شو دا د جنت دلیل د میلاو شو دا د جنت برهان میلاو شو او نو دغه منافقان او کافران دی په دې مسلمانانو پسې ځان رسي چې مونږ تم رڼا میلاو شي الله رب العالمین د دې په منځ کې یو حائل راولي چې دا رڼا د ایمان او د نیکو اعمالو په دولت میلاو شوی دا د کافر او د منافق لپاره نه ده